دا ټولې پیسې مې ډاونلوډ کړې دي دا خو ډېرې زیاتې دي ایت نمبر 62 ورته ووایه قاري صاحب سورة البقرة آيات نمبر 62 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورونو د بني اسرائیلو د هغوی واقعات او د هغوی مختلف قباحتونه قرآن مجید ذکر کول. اوس دلته الله تعالی په دې آیات کې بني اسرائیلو ته ترغیب ورکوي بلکې یهودو ته نصاراو ته او مؤمنانو ته الله تعالی ترغیب ورکوي چې یو تاسو ایمان راوړئ او عمل صالح وکړئ. نو ذهن ته به دا خبره راشي چې ګوره مؤمنانو خو ایمان راوړی دی نو الله تعالی ورته څنګه وایي چې ان الذین آمنوا هغه خلکو چې ایمان راوړی دی کوم چې یهودیان دي نصارا دي صابئین دي نو که د هغې نه به چا ایمان راوړو نو علما وایي د هغې وجه دا ده چې یو دا خطاب هغه مؤمنانو ته دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام د بعثت نه مخکې چې الله تعالی نبی علیه السلام ته د پیغمبري نو ورکړي نو هم بعضو خلکو په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی نو قرآن مجید هغه خلکو ته خطاب کوي چې ای هغه خلکو چې تاسو ګوره ایمان راوړی و چې د نبی علیه السلام ته پیغمبري نو میلاو شوي نو اوس چې کله هغه د نبوت اعلان وکړو نو اوس په ښکاره باندې تاسو ایمان راوړئ. لکه مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله په غار حرا کې الله تعالی ورته نبوت ورکړو او راغی نو خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ته ویل چې زما ډېره زیاته یخني کېږي زملوني ما په کمبل کې راونغاړه. بیا ورته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دغه شانته کې ما یو فرشته ولیده ډېر زیات غټ وجود یو وزر یې په یو مشرق باندې وي بل په مغرب باندې وي په ما باندې خوله راغله ما ته بیا وایي چې تلاوت وکړه ما تلاوت نشو کولی ټوله خبره یې ورته وکړه. نو خدیجة الکبرا رضی الله عنها ورته وایي چې ګوره ته خو صادقې ته خو امینې تا خو د خلکو سره ښېګړې کړي دي ته خو رشتهداري پالې نو تا به چېرته هم الله تعالی نه رسوا کوي. سیرت مصطفی کې ادریس کاندهلوي رحمه الله ذکر کړي دي چې دې نه یوه دا پیدا معلومیږي چې بعضې زموږ خلک اکثر وایي چې مخامخ که د چا صفت کې نو په خپله کې وله خاورې واچوه نو هغه وایي ګوره دا اصل کې دا خبره اله ده چې کله دا مخامخ انسان کې دا صفات نه وي ټولو صفتونه کې یا دا ده چې هغه په دې صفت کولو سره په هغې کې تکبر راځي نو بیا مخامخ صفت نه کوي. نور چې بچا کې صفت موجود نو که انسان ولا مخامخ صفت وکړي نو جایز دی. د دې خبرې نه دلیل نیسو ګوره دلته کې نبی رسول الله خدیجه الکبرا ونه وي چې ته خو صادقې ته خو امینې ته خو رشتهداري پالې
ته ښېګړې کې نو دې دا خبره معلومیږي چې مخامخ هم د چا تعریف کولی شي. نو چې کله ورته دا خبره وکړه نو خدیجة الکبرا رضی الله عنها ورته وویل چې زه به د هغې رشته دار د تره زوی ورقه بن نوفل وایي زه به د هغه له بوځم او د هغه سره به ته خبره وکړې هغه د تورات عالم دی. نو چې کله هغه خپله ورغلل هغه ډېر زیات بیمار و نو دوی ورته وویل چې دغه شانته کې دا راغلی دی ستا خواله اوس خبرې دده کوي. نو نبي علیه صلات وسلام ورته ټوله خبره خپله وکړه. نو چې ورته وکړه نو دې ورقه بن نوفل ورته وویل وایي زما غالب ګمان دا دی چې ته نبي اخر الزمان یې او دا کم چې ستا خواته څوک راغلي وو دا ته ویرېدې وایي دا اصل کې جبرائیل علیه السلام او دا هغه فرشته ده چې ټولو پیغمبرانو ته ده وحي راوړې ده. نو طالب الله تعالی عزت درکوي، طالب دا میلاویږي، کتاب به درکوي. یو خبره نبی علیه السلام دا خبرې اورېدې خو یوه خبره ورته وکړه وایي ستا دا قوم چې دی نو وایي تا به د دې مکې معظمین وباسي. نبی علیه السلام داسې ورپاسې وایي ما به وباسي. نو هغه ورته او علماء چې دلته کې پیغمبر علیه السلام دا غلی ناست و خو دا تعجب یې ولې و وایي د هغې وجه دا و چې پیغمبر علیه السلام په دې مکه معظمه کې داسې زندګي تېره کړې وه چې د ټولو خلکو ورسره مینه وه. نو نبی علیه السلام چې دا بله څنګه چې دا خلک به ما د دې علاقې نه وباسي. یو دویم دا دی چې پیغمبر علیه السلام د خپلې مکې معظمې سره ډېره مینه وه. نو چې چا ورته وایي چې د دې ښار نه به تا وباسي نو هغه داسې تعجب وکړو چې د دې کلي نه مې وباسي هغه ورته او تا به د دې کلي نه وباسي. نو نبی علیه السلام ورته ذهني تیار کړو چې په تا باندې به داسې حالت راځي. بیا ورته د ورقه بن نوفل وویل که ستا زمانه ما لاندې کړه ځکه دا خو اولنی وخت و که نه دا د نبوت اظهار نه و شوی. که ستا زمانه ما لاندې کړه نو ګورې زه د وس نه ګورې په دې خبره پوه شي چې ما په تا ایمان راوړی دی. نو دې ورقه بن نوفل په هغه ټایم کې ایمان راوړی. نو الله تعالی داسې قسمه خلکو ته وایي چې ګوره ان الذین آمنوا هغه خلکو چې مخکې ایمان راوړی وو نو اوس ګوره نبی علیه صلات وسلام اعلان کړی دی نو ګوره تاسو آمن بالله والیوم الاخر هغه انسان به کامیابي چې چا ایمان راوړو په الله او په ورځ د آخرت باندې. یا دغه شانته کې پیغمبر علیه صلات وسلام چې دی نو هغه یو سفر باندې روان و. نبی علیه صلات وسلام چې کله تلو او دغه خپل تره د ابوطالب سره یا د بل چا سره په سفر باندې روان و. نو چې کله دی روان و د یو ګرجي نه په لاره باندې یو ګرجي راتله د عیسایانو او په هغې کې یو پادري و هغه لارې ته راوتی و او هغه چې دی نو د دې ټولې قافلې ډېر استقبال وکړو او بیا ورته دا خبره وکړه چې تاسو به زما سره ډوډۍ خورلوئ او بیا به دې لاره باندې ځئ. نو دا خلک ډېر زیات حیران و چې یاره دا څنګه دا خو نور کله مونږ تېرېږو خو زموږ استقبال یې نه دی کړی. نو دوی چې کله دا ډوډۍ تیاره شوه چې دا خلک د دسترخوان باندې کېناستل نو دې پادري داسې یو طرف ته بل طرف ته کتل یاره وایي په تاسو کې څوک کم دی په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه وختي ستاسو سره و اوس نشته. نو چا ورته وایي چې یو د دې ابوطالب د ده وراره دی او هغه ماشوم دی هغه هلته کې چېرته د غوښانو خواته ناست دی او ماشومان اکثره ډوډۍ د دې شیزونو پروا نه کوي او نبي علیه صلات وسلام خو و مړ خوی والی انسان نو هغه د دې شیزونو د وړوکوالي نه پروا نه کوله. نو وایي چې هغه هلته کې ناست دی وایي دغه سړی راولی او وایي تاسو به یو ډوډۍ هم نه خورئ یو نوڼۍ به هم نه خورئ چې هغه هم نه یې راویستی. نو چې کله هغه راویستو نو دې پادري ول ډېر زیات احترام وکړو او د ټول نه مخکې هغه کېنو نبی علیه صلات وسلام چې کله هغه خوراک شروع کړي تاسو اوس خوراک وکړه د ټولو خلکو خوراک وکړو نو بیا دې خلکو ته تپوس وکړو چې یاره دا څه معامله ده تا د دې ماشوم تپوس وکړو ته مونږ له لارې نه راوتوي دا څه وجه ده. هغه وایي اصل کې زمونږ په کتابونو کې دا لیکلی شوي دي چې دغه شان په دې لاره باندې به یو سړی تېرېږي او ماشوم به وي او الله تعالی به هغه له نبوت ورکوي او د هغه ته به دا کاڼي او دا بوډي به ورته سلامونه کوي او وریځ به پرې سوری کړی. نو زه دې بره چېرته ختلی وم ما هر قافله زه دغه شان کوم راوځم نو نن ما ولیدل چې یاره وریځ په یو ماشوم باندې سوری کړی دی او دا کاڼي او دا بوټي دا لګیا دي هغه ته سلامونه کوي تاسو به نه پوهېدئ خو زما د علم مطابق ورته هغه سلامونه کوم. وایي دا اصل کې نبي اخر الزمان دی. او بیا د نبي علیه صلات وسلام سترګو مبارکو ته چې وکتل د نبي علیه صلات وسلام سترګې مبارکې داسې وې چې هغه دا سپینوالی انتهایي سپین او دا توروالی انتهایي تور و او د پیغمبر علیه صلات وسلام په دې سترګو مبارکو کې داسې سرې سرې کرښې به تللې وي خصوصا چې پیغمبر علیه السلام په کله غوسه شو دا کرښې به پکې مکمل ښکارېدې. نو دې پادري دا خبره وکړه چې دا نبي اخر الزمان دی. وایي بیا یو کمرې ته ورسره دننه شو وایي هلته کې هغوی داسې یو درې بوتان غونډه کې جوړ کړي
چې نبی صلی الله علیه وسلم وکړل نو یو د پیغمبر اسلام په شکل مبارک باندې جوړ کړو او یو طرف ته وصل شون وای دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه شکل جوړ کړو دا څنګه په کتابونو کې دي چې دا بس عمل کوي او له بل طرف ته عمر سے شکل جوړ کړو نو دې پادری وو چې څنګه په کتابونو کې باقاعده نقشې ذکر دي چې دا نبی اخر زمان دی دا یو ملګری دی دا بل ملګری دی خو بیا دې ابو طالب ته وی چې ته دې سوکه چې دا خپل وارث دی واپس کا ځکه کله دې واپس نه کوو نو غره اصله په شام کې يهود هغه خلک یو پیژني او به چرته نقصان ورته ورسېږي واپس کا نبی رسول الله والسلام چې واپس شو دې پادری ورته وی کته الله تعالی نه مو درکو په دې خبره پوه شو چې ګوره ما پته ایمان راوړی نو الله تعالی هغه خلکو ته چې ګوره ان الذين امنوا هغه خلکو چې ایمان مخکې راوړی نو اوس ګوره من امن بالله واليوم الاخر چا چې په الله پر ورځ د آخرت ایمان راوړو د خپل ایمان ظاهر کو نو دا انسان کامیاب دی یو خو دې تفسیر دی دویم تفسیر دا دی چې خصوصا صوفیا علما دا وایي چې ګوره ان الذين امنوا هغه خلکو چې ایمان راوړی دی په ظاهر باندې اوس وته الله تعالی وایي چې ګوره دا ایمان تاسو کامل کړئ او نبی رسول الله والسلام ډېر کړه د څه چل کړی دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو ځل منبر ته وخته خلکو ته خطاب وکړ یې خلکو وګوره تاسو اسلام راوړی دی خو لا ایمان هم زړه ته پوښښ نه دی وایي صحیح ایمان راوړی مطلب چې خپل ایمان چې دی دا کامل کړئ د انسان دا ایمان چې دی نو دا پدې کې زیادت او نقصان پکې راځي دا رڼا د ایمان چې دا کله کمیږي او کله سیوا کیږي تاسو اکثر خیال کړئ بعض ټایم کې د انسان اعمال ته دومره شوق کیږي چې یاره وړوړې نه نه کړو صرف اعمال نه کوي او کله کله انسان دومره سشي چې د پرځ مستم جوړ نه کیږي دا ولې دا د ایمان هغه درجه هغه لیول چې د رڼا د ښکته کیږي ورته کیږي خصوصیا علماء یو بل خبره کوي چې یو انقباض دی یو انبساط دی انقباض دې ته ویل کېږي چې د انسان ذکر ته تلاوت تصدیق نه کیږي دې ته انقباض ویل کېږي او یو حالت د انبساط ته چې د انسان اعمال ته زړه کیږي نو صوفیا علما وایي د انسان ترقی په دغه ټیم کې کیږي چې کله د هر څه تصدیق نه کیږي او د بیا مرا پاسې د الله تعالی تلاوت کوي د بیا مرا پاسې د الله تعالی عبادت کوي د بیا مرا پاسې د الله تعالی ذکر کوي وایي دې کې د ترقی کیږي ځکه د نفس خلاف کوي نو دلته کې الله تعالی فرمایي چې ګوره تاسو ان الذين امنوا هغه خلکو چې ایمان راوړی دی الله تعالی اوس د خپل ایمان کامل کوي لکه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین پتا سو کې هغه انسان در هغه وخت پورې کامل مؤمن نه دی چې تر څو پورې عزت د خپل ځان نه د مور پلار نه د اهل و عیال نه خوښ نه یم ګوره دا کامل مؤمن نه دی نو ګوره مؤمن خدای خو کامل مؤمن نه دی نو الله تعالی دلته کې و چې دا ایمان هم کامل کوي په دې کې چې کوم نقصان راغلی دی کامل یې کوي یا بل حدیث کې پیغمبر اسلام دا فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه پتا سو کې هغه وخت پورې یو انسان کامل مؤمن نه دی تر دې پورې چې د خپل رور مسلمان لپاره هغه شی نه خوښي چې د خپل ځان لپاره خوښي مطلب دا دی چې ته د خپل ځان لپاره څه خوښي نو هغه د بل مسلمان رور لپاره هم خوښي نو کدا صفت پتا کې موجود نو ته کامل مؤمن یې علماء د دې حدیث تعلق د مکارم الاخلاق سره دی مطلب دا دی چې ته په یو ځای کې غواړې چې له یو ځای ته ورشم او خلک مال ځای راکړي نو دغه شان ته کې ته د بل مسلمان په باره کې هم دا نظریه وساته چې زه مسلمان نه په مجلس کې ځای ورم ته دا غواړې چې څوک ما ته کنځل ونه کړي زما بې عزتي ونه کړي نو ته به د بل مسلمان په باره کې هم دا سوچ ساتي چې زه بل مسلمان ته کنځلې ونه کړم بې عزتي ونه کړم نو دلته کې الله تعالی فرمایي چې ایمان راوړی مطلب دا ایمان هم کامل کوي لکه د حدیث کې چې راځي چې تاسو هغه وخت پورې کامل مؤمنان نه چې د ځان لپاره څه خوښوي د بل لپاره هم خوښوي دوا درېم یو حدیث کې دا راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى هواه تبعا لما جئت به پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو کې هغه وخت پورې یو انسان کامل مؤمن نه دی چې تر دې پورې چې د خواهشات د هغه دین تابع نشي چې کوم دین ما راوړی دی نو ایمان خو موږ ټول راوړی دی زم مؤمن یم تاسو مؤمنان یې ټول مؤمنان دي خو بیا په دې ایمان کې فرق دی د چا ایمان د هاي لیول دی د چا غلط کم دی نو الله تعالی وته سوې وي ګوره دا ایمان هم کامل کوي زما خلک به خبر وستاس پوه شي نو الله تعالی وي ان الذين امنوا هغه خلکو چې ایمان راوړی دی وسط الله تعالی وي دا ایمان هم کامل کوي او نیک عمل وکړي نو کامیاب بشي یوازې په خپل باندې کار نه کیږي عمل وسره پکار دی یو بل الله تعالی فرمایي والذین هادوا
هغه خلک چې يهوديان دي نو دوی هم دوی ته به کامیابي کله ملويږي من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هغه يهودي که په هر یو نوم باندې دی خدای به اله کامیابي چې کله ایمان په الله راوړو پرز د آخرت راوړو په نبی اسلام باندې ایمان راوړو نیک عمل وکړو نو دی کامیاب دی علماء چې دی يهوديان ته د يهود ولي ویل کیږي و دا يهود چې کوم دی نو یا خو د یعقوب علی السلام مشر زوی چې دی دا غنوم يهوذا نو بیا په عربو کې دا دال په دال سره بدل شوی دی نو يهودا ته جوړ شوی دی نو دا يهود د يهود ځکه ویل کېږي چې دا د یعقوب علی السلام د مشر زوی اولادو چې يهودا او ځکه د يهود ویل کېږي یو دویم دا د يهود اصل کې د هادو نه دي نو دوی د سخي د عبادت نه توبه وستي وا او په هدایت باندې بیا روان شوي نو ځکه ورته هاد يهود ورته ویل کېږي او دریم دا دی چې يهود د يهود ځکه ویل کېږي چې دوی به کله عبادت کوو تورات په لوستو نو دوی به سره سره خوځوو اوس هم تاسو کتلي په دې اسرائیلو کې چې دا حالات راغلل نو دا یهودیان راجمع شوي دي او د تورات تلاوت کوي نو سر ورسره داسې خوځوي او شپېلې پکې وایي هغه ښکرونه ورسره یو نو د یهود د یهود ځکه ویلی کېږي چې دوی به د تورات عبادت کوو نو سره به ورسره خوځوو داسې چل به کوو د دې وجې نه اکثر علما کرامو دا خبره لیکلې ده خصوصا د عربو چې کوم علما کرام دي او وی چې موږ مسلمانان چې کله د تلاوت کوو یا د حافظان چې تلاوت کوي نو دین مسله د سره خوځوي داسې چلونه کوي نو دا مکروه دي لکه فتوا د ابن باز یا د نور عرب علماو چې دوی دا لیکلي دي یا عثیمین هغه دا وایي چې دا سر خوځول چې دا د یهودو کار دی نو چې کله تلاوت کوي سر به نه خوځوي دا خو د هغوی خبره ده او اصل کې د عرب علما یا د بعضې اهل ظواهر دوی چې دنو لکه دوی دا خبره کوي چې یو حدیث اوري نو داري کې په ظاهر باندې عمل کوي نو بس هغوی وایي چې سرونه مو نه خوځوي که چا دا کار کوم دا مکروه دی خو زموږ جمهور علما کرام محققین دا وایي چې ګوره اصل کې داسې چل دی چې که دا سر خوځول د عبادت په طور باندې که انسان بیخي د عبادت په طور باندې خوځوي چې دا عبادت دی دا سر خوځول نو بیا خو ناروا دي بیا خو بدعت دی او بیا ناجایز دی خو دا د انسان یو عادت دی او په دې باندې د حافظان چې د قرآن مجید ښه یادولی شي داسې ورسره لږ رقیږي راډقېږي که انسان داسې په یو سوچ باندې نه یادېږي شي نو دوی اوس راډقېږي سر خوځوي راخوځوي نو وایي خیر دی نو دا علما کرام وایي چې خیر دی جایز دی نو ګوره حدیث دواړو سره شته دی خو ګوره یو محققین علما دی هغوی ته په ژور نظر سره وکته او هغوی ته په ظاهر سره صحیح نظر سره وکته نو یهودو د یهود ځکه ویلی کېږي چې دوی به سر خوځوو نو الله تعالی فرمایي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى او هغه خلک چې نصارا دي وی نصارا او نصارا ولې ویل کېږي وی نصارا اصل کې په شام کې یو کلی و نو هغې ته نصارا ویل ځکه دې ته نصارا وایي یا وی نصارا او نصارا ځکه ویل کېږي چې حضرت عیسی علیه السلام ورته ویل من انصاري الی الله څوک د الله د دین مددګاران دي نو دوی نحن انصار الله مونږ د الله د دین مددګاران یو چې انصار الله ځان ته وي نو الله تعالی ورته وایي والنصارى او نصارا یا دا چې دوی به د یو بل نصرت او مدد کوو نو ځکه نصاراو ته نصارا ویل کېږي والصابئین او هغه خلک چې صابیان دي روم یو صحابي دی په حا سره یو صحابي دی په حمزې سره صحابي هغه چاته ویل کېږي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې لیدلی او په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی او بیا د دغه ایمان سره د دنیا نه رخصت شوی دی ته ویل کېږي صحابي نو د دنیا ټول نیکان خلک چې راجمع کړي د یو صحابي د خپو دوړې ته هم نه رسېږي هغه صحابي دی او یو صحابي دی صحابي چاته ویل کېږي نو صحابي ډېر اقوال پکې علماو ذکر کړي دي خو یو دا دی چې صحابي به هغه چاته ویل کېدو چې هغوی د دې ټولو دینونو نه ځان بېزاره کړی او یو ګوټ ته به ناست او بس د الله تعالی ذکر یې کوو او بس د هېڅ چا سره کار نه ساتي د صحابي وایي او یا وایي صحابي به هغه چاته وي چې هغوی د بوتانو عبادت پرېښودی او خو د ستورو عبادت به یې کوو یا صحابي هغه چاته ویل کېږي چې د فرشتو عبادت به یې کوو چې دا موږ د دوی عبادت کوو نو الله تعالی ورته وایي چې که څوک په هر نوم باندې دی خو هغه انسان کامیاب دی من آمن بالله والیوم الآخر چا چې ایمان راوړو په الله تعالی او په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او نیک عمل یې وکړو عمل صالح څه ته ویل کېږي هر هغه طریقه چې د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې دی دا عمل صالح دی او که د پیغمبر په طریقه باندې عمل نه دی نو دا عمل صالح نه دی ولو تقبل لهم اجرهم عند ربهم د دوی لپاره اجر دی د دوی د رب په نسبت باندې ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دا خلک غمجن شي نو په دې کې الله تعالی د ټولو خلکو ته ترغیب ورکوي
چې ګوره په نومونو باندې څه کېږي، که یو سړی ځان ته مؤمن وایي، که یو سړی ځان ته یهودي وایي، که یو سړی ځان ته نصوارا وایي، که یو سړی ځان ته صوابي وایي، و هغه انسان کامیاب دی من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا. یا په دې ډول کې که څوک مثلا ځان ته سید وایي، که څوک ځان ته مثلا میا وایي، که څوک ځان ته بل نوم وایي، نو کامیابي په دې کې نشته. من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا، هغه انسان کامیاب دی چې په الله باندې کلک ایمان، په آخرت باندې کلک ایمان او نیک عمل کوو. فلهم اجرهم عند ربهم، د دوی لپاره اجر دی در په نسبت باندې. او که نوم یې ښایسته دی خو چې عمل یې کردار یې برابر نه دی، نو د الله په نسبت باندې دغه انسان سره مقام نشته. نو دلته کې الله تعالی دا فرمایي ان الذين بشکها خلق آمنوا چې ایمان یې راوړی دی، والذین هادو او هغه خلق چې یهودیان دي، والنصارى او نصارا دي، والصابئین او صابیان دي. من آمن بالله چا چې ایمان راوړو الله تعالی، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت، وعمل صالحا او نیک عمل وکړو، فلهم اجرهم د دوی لپاره اجر دی عند ربهم د دوی د رب په نزد، ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې، ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن شي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. زموږ دا مشر د دوی د والده وفات شوی په دعا کې یاد کړئ. اللهم اغفرها وارحمها ولا تعذبها ونور قبرها بحق لا إله إلا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.